من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. زما د دوست سره چې چا دشمنی وکړله، د قرآن کریم د طالب العلم سره، د قرآن کریم د حافظ سره، د قرآن کریم د عالم سره، د قرآن کریم د مجاهد سره، د قرآن کریم د مبلغ سره، د قرآن کریم د خادم سره، دا ټول اولیاء الله دي، دا ټول د الله رب العالمین دوستان دي. رب ذوالجلال فرمایي چې د فرش انتقام به د عرش نه اخیستلی کیږي، بیا فیصله به د برې نه راځي، بیا د الله جنگ ته تیار شه. فقد آذنته بالحرب. چا چې زما د دوست سره دشمنی وکړله، الله رب العالمین فرمایي زه ورسره اعلان جنگ کوم او زما جنگ ته دې تیار شي. خوشقسمته دي هغه خلک د چا کورونو ته چې نن د الله خپلوي نصیب شوله، عالمان ورته ور روان دي، حافظان ور روان دي، د حافظانو د عالمانو والدینو او رشتهدارو نن د خپلو لارو کوڅې جارو کوي، صفایې کوي، د نبي علیه السلام مبارک وارثان پې در روان دي. ستاسو کور ته نن ډېر قیمتي میلمانه درځي، د ډېرو میندو د زړونو آرزو تمنا به الله نن پوره کړي. دا 18 کاله چې د خپل بچي مسافرۍ ته په انتظار وي، دا مور یې د ننې ورځې د دې نننۍ ورځې په انتظار وي. زما زوی به د قرآن کریم حافظ شي، زما زوی به د الله د دین عالم شي، او زه به په دروازه کې ورته ولاړه یم، او زما کور ته به حافظ قرآن او عالم دین بچی را دننه کېږي او په تندي باندې به یې ښکلومه. ډېرې شپې میندو په دغه تمه او توقع باندې سبا کړي دي. ډېر اوږد سفر الله رب العالمین تکمیل ته ور ورسو. د ډېرو مسلمانانو رونه به نن هغه به خوشحاله وي، د هغې زړونه به نن خوشحاله وي، او څوک به پکې داسې وي چې دا سفر به یې نیمګړی پاتې شوی وي. مور او پلار به ژوندي وي، خو د بچي د قرآن د حفظ او د علم سفر دا به په نیمګړي کې ختم شوی وي. مخکې ورځو کې په کوهاټ کې په یو ډیم کې طلبای کرام په کشتۍ کې روان وو. تاسو ته ټول خبر یې د قرآن کریم د حفظ واړه واړه ماشومان بچي وو چې د ټولو عمرونه دا د 15 نه کم وو، او هغه کشتۍ الټه شوه. 250 د قرآن کریم د حفظ طالب علمان په هغې کې شهیدان شو. کومه مور چې د بچي د سپین پټکي په انتظار وه، په سپین کفن کې به ورته خپل بچی راوړل شوی. او کله کله داسې وشي بچی ته الله رب العالمین زندگی هم نصیب کړي او د قرآن حفظ او علم هم نصیب شي، خو د مور او د پلار ژوند وفا ونه کړي. مور د بچی د دستاربندۍ نه مخکې د دنیا نه رخصت شي، پلار د بچی د دستاربندۍ نه مخکې د دنیا نه رخصت شي. زمونږ د بونیر په علاقه کې داسې د دستاربندۍ پروګرام و، زه پکې موجود وم. کوم سټیټ سیکرټري چې د دستاربندۍ دپاره حافظان رابلل، د هغوی نومونه یې اخیستل. د یو حافظ قرآن نوم یې چې کله اخیستلو، نو دا سټیټ سیکرټري صاحب په ژړا شو. هغه په خپله باندې هم ډېر معتبر قاري دی، مجود د قاریانو استاز دی. ډېر زیات یې وژړل. مجلس چې ختم شو ما ترنه تپوس وکړو قاري صاحب تا ولې وژړل؟ ما ته وی مفتي صاحب دا کم طالب العلم چې رابللو ما، نو ما ته د ده یو خبره رایاده شوله. ده به ما ته ویل وی قاري صاحب زما پلار ډېر مخکې وفات شوی دی او زما د مور ډېر لوی ارمان دی چې زه حافظ جوړ شم او زما د حفظ دستاربندي هغه وویني. نو ده ما ته یو ورځ وویل چې قاري صاحب زما مور ناجوړه ده او ډېره زیاته بیماره ده، او ما ته ویل چې استاد ته دې ووایه سبق درته ډېر وایي چې ستا د حفظ دا ختم زر وشي، د ژوند هېڅ پته نه لګي چې زه ستا د دستاربندۍ